دغه زما د رب وعده ده که نرم مسلمان د جهاد میدان ته راغی قسم دی کافر به تعالی په هر میدان کې ماته درکړي خو د جهاد په میدان کې دله ماتې نشي درکولی دا یاد ساته 15,000 کافران یې مردار کړي دي او په صحابو کې یو صحابي هم شهید شوی نه دی صرف د ابوبکر صدیق صاحب بچې زخمی ګرځېدلی یاد ساته علیه وسلم مبارک د شهادت باره کې روایات یو نه دوه نه ما نه ټایم ډېر وړېدو تقریبا په وخت ما ستاسو زیات واغست ما سره روایت زیات دي بیا به داسې خبرې ونه کړلی شم نبي علیه الصلاة والسلام مبارک نه یو صحابي تپوس کوي مبارک ته فرمایي ای د الله محبوب مبارک دا راته ووایي ای الاعمال افضل په تمامو اعمالو کې د ټولو نه غوره عمل کوم یو دی قال مبارک ورته وایي ایمان بالله ورسوله الله او د الله پر رسول ایمان د تمامو اعمالو نه غوره دی ثم قیل مبارک ته ویل چې ثم ماذا بیا کوم یو عمل غوره دی قال مبارک ورته فرمایي الجهاد فی سبیل الله بس جهاد فی سبیل الله د دې نه غوره عمل بل په اسلام کې نشته مبارک ورته فرمایي د ایمان او د اسلام نه بعد غوره عمل په مخ د ځمکه جهاد فی سبیل الله دی نن چې مسلمان سره لاس کې توره وه یو وخت خو داسې مو 314 به جهاد ته ورښکته شو دوه تورې به وي اووه به نیزې وي اسونه به نو د 100 کسانو مقابله به په 2 کسانو یا په یو 314 کسانو کول هغې ته به شکست ورکړه مردار به هم که بندیان به هم ترې نه راوستو به هم زغلول یو وخت خو داسې و چې خالد ابن ولید په 10 کسانو باندې 15,000 کافرانو لښکر له قسم د شکست ورکړی و یاد ساته سحر جهاد شروع کو تر ماخامه هم د دې بیت المقدس د فاتحین درته یادوم فتوح الشام وګوره مبارک سحر جهاد شروع کو تر ماخامه جنگيږي لس صحابه ورسره دي په شمول د عبدالرحمن بن ابي بکر صدیق صاحب د ابوبکر صدیق صاحب زویم ورسره عبدالرحمن صاحب او خالد ابن ولید دی وته صحابه نور دي سحر جنگ شروع کو تر ماخامه ټول ورځ جنگیده چې ماخام شو ماخام کافران وتښتېدل میدان د جهاد کې ګوري 15,000 کافران مردار کړي دي او په صحابو کې یو صحابي هم شهید شوی نه دی صرف د ابوبکر صدیق صاحب بچې زخمی ګرځېدلی یاد ساته په 10 صحابه کرامو 60,000 شکست ورکړي په 10 صحابه کرامو 15,000 کافران سار نه تر ماخامه مردار کړي تا ته زه هم 10 کسان کېنئ تر ماخامه ماله 5,000 چرګان لال کا دا فارمي چرګان به تر ماخامه 15,000 لال کی والله که تا غم لالولی شي او صحابه کرام ډک لښکر ته به ورو د انګل د تورې او د نیزې او د زغرې سره سره به هغې جنګېدل د کافرو سره به توره هم وه نیزه به هم وه زغره به هم وه اس به هم وه 15,000 به او دې خوا به 10 صحابه 15,000 له به شکست ورکولو دغه د اسلام قوت دی دغه د اسلام هغه جذبه ده دغه زما د رب وعده ده که نرم مسلمان د جهاد میدان ته راغی قسم دی کافر به تعالی په هر میدان کې ماته درکړي خو د جهاد په میدان کې دله ماتې نشي درکولی دا یاد ساته